د سیدنا عیسی علیه السلام والا نبینا علیه الصلاة والسلام دی مبارک بسیر و سیاحت کو فنظر الى جبل عال فقصده فاذا هو بصخرة في ذروة الجبل اشد بیاضا من اللبن. عیسی علیه السلام مبارک وی سیر و سیاحت کو سویني چې یو غر باندې وختو او دغه سر په غر په سوکه باندې یو ډېر ښایسته تک سپین یو کاڼ یو کتو چې د هغه پیو نه هم ښایسته و. عیسی علیه السلام مبارک د هغې نه ګیر چاپېره تاوېده او تعجب یې کو د هغه د حسن. الله جل جلاله ورته وحي ولېږله چې یا عیسی تحب ان ابین لك اعجب من هذا. وی عیسی کلی روح الله ته دا خوښه ګڼې چې زه د دې نه هم یو عجیب واقعه ستا مخې ته کېږدمه. نو عیسی علیه السلام مبارک عرض وکړه چې آو ای زما ربه وی څه ګوري چې دغه کاڼې ډېر زیات د حسن و جمال پې تمامه ده دغه وی وچاودو. فاذا هو بشیخ فیها علیه مدرعه من الشعر وبین یدیه عکازة وبیده عنب. وی څه ګوري چې بدې کې یو بوډا سړی ناست دی څادر د ځان نه تاو کړی دی او مونځ کوي او په لاس کې انګوران دي مخې ته یو لرګی دی میوهدار. عیسی علیه السلام مبارک تعجب وکړ چې ای شیخه داسې دي. جواب یې ورکړ چې دا زما روزي ده چې هره ورځ ما ته میلاویږي. عیسی علیه السلام مبارک ته تپوس وکړ چې په دې کاڼي کې دننه ته د څومره وخت نه عبادت. نو عرض یې وکړ چې د 400 کالو نه. نو عیسی علیه السلام مبارک عرض فرمایل چې ای زما ربا دا د دین هم افضل مخلوق آیا پیدا کړی دی. نو وحی والله وکړه الله جل جلاله ای عیسی روح الله د اخر زمانی چې کوم نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم او زما محبوب دی داغه د امت نه چې کم سړی دغه 14 د شعبان د شپه باندې صلات البراءت اموز ادا کړی 100 رکعات وی زما پنځ باندې د دې بوډا د 400 کالو عبادت نه به دغه مونځ ماته ډېر زیات افضل وي. نو عیسی علیه السلام مبارک دغه وخت کې دا ارمان وکړو چې لیتنی کنت من امت محمد صلی الله علیه وسلم کاش چې زه د حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم مبارک د امت نه وې.